قوم سره دوکي کې پردي قوم سره دوکي کې دا اوس هغه قوم نه دی چې کوم به نواز شریف او زرداري اخیستو کوم باندې به چې کوم دی هغوی خپل هغه کم دغه هغه به یې پرورول دا قوم اوس پوه شوي دې قوم خپل لیډر پېژندلي نو زه تاسو ته دا یو خبره کوم وروڼو چې د هغې پورې به د دې سیسټم نه د دې سیسټم ده ټولو ښکلو نه کلاریږو دا څو چې مونږ دا رئیس چلي او دا چې د کومو خلکو دلالان دي او هغې خلکو ته مو ورس چلي دا الیکشن کمیشن زما د پارټۍ چیرمین جناب عمران خان صاحب په زرګاو پیري ویلي په نیشنل او انټرنیشنل میډیا دا خبره کړې چې دا الیکشن کمیشنر نه دی دا نوکر دی نوکر نو تاسو نه وکتل دغه نوکر او زه ته دا خبره کوم چې څنګه ته زما د پارټۍ د چیرمین کال راغې ورونو دا یې هېد وکړې چې مونږ به د دې پاکستان دپاره او د خپل راروان نسل دپاره ښه په اتفاق وځو او اول خو به د الیکشن کمیشنر سره د کورسار وباسو چې دا دې شي دا ستا دپاره نه ده دا د یو صحیح مسلمان دپاره ده نو انشاءالله تعالی زه دا امید لرم چې تاسو ټول به زموږ سره چې کوم دی ودرېږئ زموږ سپورټ به کوئ دا زموږ نه دی دا تاسو خپل سپورټ کوئ او دا لیډر دی پرې خطا درنه نه شي دا واورئ کینې په خدای یقین وکړئ چې بیا به جاړئ نو زه ورته وایم چې ښه دننه ورسره ودرېږئ خپل کارونه پرېږدئ څومره ټایم به دا کارونه واخلي انشاءالله تعالی د دې وطن نه به موږ یو اسلامي او فلاحي د مدني ریاست جوړو تاسو ته به چې کوم دی ټایم په ټایم باندې موږ خپل دغه کمیونیکیټ کوو چې زموږ ته د پرې نه څه راځي زه ستاسو د ټولو مشرانو کشرانو همزولو ډېر زیات ممنون او مشکور یم چې تاسو په معمولي میسج باندې دلته راغلې ډېره مننه شکریه اللهم صل على محمد وعلى آل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعاو کی بجمع سرا رب الجلال ته زمون راضي شي او ته هي غلطي راته معاف کی دا کوم مارکه چې مون طرف غاړه دا رب ته د هر سر واقف او ته د هر سره با خبرې چې چا ظلم کړي زیاتې کړي رب ته ول سزا ورکړي په دې مهم کې په دې کوششونو کې رب ته د حق مرګتیاو کې د حق سره ودرېږي دا کوم مارکه چې رااله دا کوم مشکلات چې را پیدا شو دا د چا د ذات نه دي دا د ټول قوم مشکلات دي رب د دې قوم سره امداد وکړي مرسته وکړي مرګتیا وکړي او د دې ظالمانو او د جابرو خلکو نه مخلاص کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا ټول مرګرو شکریا ادا کوو او د مشرانو د نوي کال انتظار کوو چې څه انسټرکشن د مشرانو د طرف نه راغلل انشاءالله هغه بیا په الوتو هغه شاته مخکې ځو او مرګرو ته خاص دی چې روډونه کولاو کوي دا زموږ مقصد چاله تکلیف ورکول نه خو احتجاج ریکارډ کول ډېره مهرباني وسلام نو شروان ورځی کې رسول ځان سره واخله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه تاسو کتل چې نن د الیکشن کمیشن د سایډ نه یو فیصله وشوله او باغې کې عمران خان صاحب چې هغه نااهله شو نو باغې د هغې خلاف تاسو کتل چې په شیرګړ بازار کې دغه احتجاج وشو تاسو محلایو د احتجاج وښودو د دې خلاف چې په زیاتو ځایونو کې احتجاجونه روان دي
او تاسو کتل چې په شیرګړ بازار کې هم دغه احتجاج وشو او ډېر په شارټ نوټس سره موږ وکتل چې دغه د پی ټی آی چې څومره کارکنان دي نو هغوی راووتل او د دغې خلاف چې دی د دغې فیصلې خلاف چې دی هغوی احتجاج چې دی ریکارډ کړو او دغه پیغام یې ورکړو چې الیکشن کمیشن چې کومه فیصله وکړله نو دغه د دغې موږ خلاف یو او دغه فیصله چې دغه غلطه وکړله دغه پیغام یې خپل ورکړو دغه خپله خبرې مخکې ورسوله چې د دې موږ خلاف یو دغه جی تاسو ورځئ نو دغه احتجاج چې دی دا په شیرګړ بازار کې ریکارډ شو په ډېر شارټ نوټس سره د پی ټی آی کارکنان هغه راورسېده او دغه خپل احتجاج چې دی دغه یې ریکارډ شو دغه فیصلې خلاف چې کومه د ایمان خان صاحب په خلاف وشوله د هغه نااهله شو نو د دغې خلاف هغه خپل ریکارډ چې دی هغه خپل احتجاج چې دی هغه یې ریکارډ کړو تاسو څه وایئ دې باره کې ایمان خان چې کومه توشهخانه کیس و نو په دغې کې نااهله شو په دې حوالې تاسو څه وایئ چې آیا دا ښه وشو یا دا فیصله صحیح وشوله یا دا فیصله غلطه وشوله ستاسو څه رایه ده دغه موږ ته په کمنټ کې تاسو ووایئ او بس ډېره مننه کوم د وخت راکولو د الله په امان